أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خاص په موږ د سوره بقره 63 نمبر آیات نه واله 64 نمبر آیات پورې بوایو. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ أخذنا او کلا چې واغستل مونږه میثاقکم وعده ستاسونا، کوم مطلب ستاسونا، ورفعنا او اوچت کو مونږه، نا مطلب مونږه، فوقکم د پاسه ستاسونا، التور د تور غر، خذو ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې درکړي دي ما تاسو ته، بقوتین په قوت سره، وذکرو او یاد کئ ما هغه څه فیه چې په دې کې دي، لعلکم د پاره دې تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ. خاص په دې آیت کې لکه دویم خطاب بنی اسرائیل ته ذکر کیږي کنه چې کله موسی علیه السلام کوه تور نه راغی، تورات یې راوړل، نو موسی علیه السلام ورته وی چې دا د الله کتاب دی، په دې باندې ایمان راوړئ او ردې په احکام باندې عمل وکړئ. نو دوی خو د په تورات باندې ایمان راوړلو، خو په هغې په احکام باندې عمل نه کولو. نو الله رب العالمین حکم وکړو جبرائیل امین ته کنه، جبرائیل علیه السلام چې دی نو هغه کوه تور اوچت کړلو په دې باندې، لکه څنګه چې خلک چترۍ سي د خپل سر د پاسه ونیسي، دغه شانې کوه تور اوچت کړلو او دوی ته وی چې لکه که تاسو د په احکاماتو باندې عمل نه کوئ، څه ایمانو کې ایمان نه راوړئ، نو لکه دا غر ستاسو د پاسه باندې رااچو کنه. نو په دغه وخت کې دوی توبه وویستله او په سجده باندې پرېوته که نه، توبه یې وویستله چې مونږ په دې باندې عمل کوو، مطلب ردې په احکاماتو باندې عمل کوو که نه، او توبه یې وویستله. ښه، نو اوس دلته کې مطلب دا سوال پیدا کېږي چې ولې لکه دوی لکه په اسلام لکه په دې باندې په زوره دغه کولو، په زوره په اسلام راوړلو، لکه دا دونه لکه دغه دین دی چې لکه په زبردستۍ باندې لکه په دې باندې ایمان راوړو. خو مخکې به راشي که نه، لا اکراه فی الدین، لکه په دین قبلولو کې هېڅ قسم په اسلام قبلولو کې زبردستي نشته که نه. الله رب العالمین لکه زبردستی نه راویستلی، مطلب دا خو مسلمانان دوی خو ایمان خو یې راوړی و او په دې وجه باندې لکه په دې باندې دوی ته لکه دا دغه کولو که نه، په دې وجه باندې پې زور راویستلو. او کافران چې دي نو په هغې باندې خو لکه هغو کافران دي الله رب العالمین پې څه دغه نه دغه کوي که نه، زور زبردستي دا پې نه دغه کوي. بس دلته کې دا دی چې وذکرو یاد کئ ما هغه څه فیه چې په دې کې دي، لعلکم دپاره دې تتقون چې تاسو پرهیزګاره شئ. مطلب کم احکام چې په دې تورات کې که نه، کم احکام چې ما تاسو ته درکړي دي هغه یاد کئ، په هغې باندې عمل وکئ. بیا ثم بیا تولیتم مخ واړولو تاسو، من بعد پس ردی ذالک ردینا، من بعد ردی پس ردی، من بعد پس ذالک ردینا. ها لکه کله چې دوی توبه وویستله که نه، چې لکه مونږ استغفار وایو او مونږ په دې په احکام باندې عمل کوو که نه، مطلب دوی بیا هغه خپلې خبرې نه واورېدله، په شاش به د خپلې خبرې نه. نو بیا مخکې فلولا فضل الله، فلولا بس کچرې نوې کړې، لا مطلب نوې کړې، فلولا بس اگرچه لا نوې کړې، فضل الله فضل د الله بس کچرې نوې شوې په تاسو باندې، فضل د الله علیکم په تاسو باندې، ورحمته او رحمت هو مطلب د الله، مطلب د الله رحمت د باندې نوې شوې، لکنتم نخامخا شوي به تاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه.
خاوس دلته کې لکه دې ته وایي که چېرې تاسو باندې لکه الله پاک په تاسو باندې فضل نه وي کړی، لکه د فضل نه دلته مطلب د توبې توفیق یې دله نه وي درکړی که نه، تاسو توبه نه وي ایستلې، او یا رحمت چې دی نو رحمت مطلب لکه دا چې ستاسو دعا یې نه وي قبول کړې که نه، او یا دا مطلب راتلی شي چې لکه که تاسو باندې دا رسول او دا کتاب